صفحه نمبر 40 باندې ده ښه مسله د تقلید ښه دلیل نمبر 2 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير خراب وړي دلته کې نشاب وقالوا او وی بدیو لو كنا نسمع کاش کوم تقلید کړي وي او ناقل یا مجتهدین وي ما كنا في اصحاب السعير نه به مون په جهنميانو کې وقالوا دې د مجرمانو د حال حکایت کوي چې ګوره د قیامت پورز دیو قبرونو را پاسې د حشر میدان تروانی سب وي لو كنا ترجمه ته وګورئ لو كنا نسمع کاش کوم تقلید کړي وي او ناقلو دا من کوي یا اجتهاد کړي وي ځکه چې مجتهد نه اجتهاد کې خو خطبه کیږي او ناقلو یا مونږ مجتهدین وي یا مونږه ما كنا في اصحاب السعير نو نبه مونږ په جهنميانو کې مناسب استدلال د آیات نه داره تاسو ته په صرف فاصله کې لشوي دي د آیات کې غیر مجتهد د پاره په ترک د تقلید باندې وعید د جهنم راغلی دی نو معلومه او وعید ناراضي مگر په وجوب په ترک د واجب باندې وعید ناراضي مگر کم از کم په ترک د واجب باندې نو معلومه شو چې تقلید واجب دی او د غیر مجتهد لپاره ترک تقلید گمراهی ده استدلال لیکل دی در سره شتره در سره تاسو توجه وکئ ماته یره دیو به اعتراض وکي کنه وای مړه دا تاسو چې ترجمه دام تحریف وکړو دا چلمو ازم را رامیان دي د جماعت دی آیات دلان دی جماعت تفصیل کړی دی نو ما چې کومه حواله د تفاسیر ور کړی د مفسرینو هغه کټ کړی دي صرف جماعت ترجمه راغستره نو خلکو ته دا ترجمه در ځان نه کړی دا او به ور سره خپل تفسیر لګولې دا الان کې ما تاسو ته ویم چې د دې آیات تقلید او اجتهاد ترجمه زنه کوم بلکې زمانہ مخ کې مسلم حضراتو کړی دا اولنې تاسو را واخلې شاه عبدالعزيز رحم الله د قران مجید د ټولنا اول باجمعي جبه کې ترجمه کوونکې شاه ولی الله رحم الله دی او باجمعي جبه کې د ټولنا اول تفسیر لیکونکې شاه عبدالعزيز رحم الله توجه وکړئ ماته مناسب شاه عبدالعزيز رحم الله تفسیر عزیزی ولی کې پوره نه کړی شو علماوی کاش کده تفسیر عزیزی مکمل کړي وي نو په عجمي جبه کې به تفسیر قرزاده شوی وي پوره نه کړی شو بل شاه عبدالعزيز رحم الله شخصیت دی زمونږ په دې بری صغیر کې یو څو خپل سند د حدیثو رسول الله صلی الله علیه وسلم ترسي امین شاه عبدالعزيز رحم الله واسطه وباسي نشه رسوله او دریم نمبر شاه عبدالعزيز رحم الله خپل د تفسیر په باره کې لیکي ور قیامت پورز به هر چا سره خپل اعمال د الله مخې ته وړي ما به خپل ترخ کې خپل تفسیر یا جزیره ځان سره نیولې د الله مخې ته ونه زما عملدار په خپل ټول ګره د حدیثو په باب کې شاه عبدالعزيز رحم الله چې کوم خدمت کړي د شاه ولی الله رحم الله نه کړي دغه شاه عبدالعزيز رحم الله په خپل ټول اعمالو کې ناس په تفسیر عزیزی دی غته په دې تفسیر عزیزی کې د 29 پارا صفحه نمبر 29 صفحه نمبر 13 باندې دی لیکي وبعضی از مفسرین ما ته ګورئ وبعضی از مفسرین نسمع را بر تقلید و ناقل بر تحقیق و اجتهاد حمل نمودان کہ ہر دو راہی نجاتن مفسرینو بعضی مفسرینو نسمعو په تقلید باندې حمل کړی دی د نسمعو سمانه ده تقلید او ناقلوی په تحقیق او اجتهاد باندې حمل کړی چې دې معنی سره تحقیق او اجتهاد وې د قدول لري د نجات دی انسان لپاره حواله مې د چا ته اسلام شاه عبدالعزيز رحمه تفسیر عزیزان نه دویم شیخ عبدالله محدث دهلوی رحم الله تفسیر حقانی کې لیکي هم د دې نه تقلید او اجتهاد مراد دي دریم حواله پر بخاری شریف د حاشیه در کوم ګورئ ورته ها پیدام کو اخیری تلاړ شه دغه صفه شاه عبدالعزيز رحم الله فرمای نه دینه مخیراس نو شاه صاحب رحم الله و بعض از مفسرین نسمع اور بر تقلید و ناقل اور بر تحقیق عمل نمودان بعضی مفسرین نسمع پر تقلید باندې او ناقل په تحقیق باندې عمل کړی چې دغه دولاري د نجات کی تفسیر عزیزی پار نمبر 29 صفحه نمبر 13 خو دی وی او بعض په کې ویلا نو بعض کې کم از کم 3 سال هور راغلا او دغه یو تفسیر خو بیا یو مفسر یو کوي بلکې نو اتفاق کړ ټول مفسرین غواړي خو په یو آیات به بیرانه وړي
نمبر 2 शेख अब्दुल मुहद्दिस ने लेवी लिखी इंसान की फलाह के दो ही तरीके हैं, अव्वल और आसानी की किसी नासी और हादी के बात सुनकर मान ले, ये तकलीद का मर्तबा है इसलिए इसको मुकद्दम किया। दो में कि खुद अक्ल सलीम से गौर व तदब्बुर करे, इज्तिहाद का मर्तबा है। फिर जिसको दोनों बातें नसीब न हो तो उसके बर्बाद होने में क्या शक है। गैर मुक़ल्लिद बर्बादी की दे वैसा शक दे। तफसीर ख़ानी जिल्द 769 मकतबतुल फसल। नंबर 3 तानवीस इब्राहिम मौला फरमाई से मुराद तकलीद और इज्तिहाद है। दावत अबदियत दूसरा आवाज़ तरीक़ुन निजात जिल्द 5 नंबर 3 बुखारी शरीफ की उगद हदीस थे। सिर्फ मुनाफिक नकल सवाल वशराबोला अदरी माता पता निश्तरे फरिश्ते में वही और तब ला दरई था वला तलईता न तकलीद को न मुजतहिद हुए नहीं तकलीद को। हाशिया नंबर 8 के अंदर का तर्जमा लिखले एला आलिम तबी नफ्सी के बिल इस्तिलाली न पखफल पे इज्तिहाद बांधी पुई दे वला तबातल उलमा अभी तकलीद फीमा यक़ूलून और न दी उलमा तकलीद का वो मुजतहिदीन। बुखारी जिले 1258 मकतब रहमानिया। देखिए यो मोल्ला खलील अहमद सहारनपुरी दे, यो मोल्ला अहमद अली सहारनपुरी दे। मोल्ला अहमद अली सहारनपुरी दा बुखारी हाशिया लिखले दा मौलाना साहब दा मौलाना कासिम ननुतरी मौलाना मख की तेर शवे देखा मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रुस्ते दे दाम जमंग द टोलू बसनत के राजी पदे पोय शो पे इस्तिलाल और तफसील ज़ेउजिद तलेवमा बरवलता अलती गैर मुक़ल्लिद मुहतमिम होदेम बयान तरागले उसको मर्शवे से वफात दे नो माँ जी के लिए बयान हूँ को आखिर की खल को सवालात केवल सवालात जवाबात नहीं शुदे पास रो वहाँ तो वही कब्र की तकलीफ तबूस कीगी निधि मतलब दार है जब कब्र की तकलीफ तबूस नहीं की बस ब्रेक देदा फजूल कर दे रौज़ुबिल्लाह नमा का खल को तवे मारते इस्तासुन तबूस तुम कब्र की बा मुंस मुबारक की तबूस कीगी लगा शक खुदरत निश्तरे कीगी बके न बकीगी हाँ अवै कीगी बा अल्लाह दी मुर्दार करो कब्र के उधरे तबूसु न दी करना मर रब्बु का मन नबीयु कमा दीनो कनाल तेरा मुंस बार की तबूस के लकीगी कीगी बरा मुंस बार की तबूस खत्म नबूवत बार की बकीगी ईमानियत बार की बकीगी नो सब मतलब शुदा टोल फजूल से नऊज़ुबिल्लाह खुदा न प्रीग दू ये खबर है दो मागत वेला मारते वे मैं तो कब्र की इंशाल्लाह हशर पर मैदान की बेम तबूस की कब्र दफार मुर्तरा बुखारी वाला हदीस हुआ ला तलईत वला दरईत लतबात उलमा भी तकलीद फीमा यक़ूलून और हशर दफार मुर्तदा आयात हुआ क़यामत पोरज रापास सीधा गैर मुक़ल्लिद वा बयान दसरून न बशे की संडी अल तबराव ने बची काश तकलीद हम कड़े वे या पखबल मुजतहिदीन वेनन सबबनन बर जहन्नम में आरोन नवे अब दे बिया मजबा तरफ तकातम दे बच्चा शाता पटे दो बे महतजान न मखा मखो त्रेम दलील वत्तबे सबील मन अनाब इलैया ताबीदारी कवा तकलीद कवा वत्तबे ताबीदारी कवा तकलीद कवा सबील पर माना दलारी सर राजी मजहब माना लारी द ज़हाबे ज़बु न दे वत्तबे ताबीदारी कवा सबील मन द मजहब दा गचा अनाब इलैया जमा तरफ रुजू कयागा अनाबा चीनाबत कयागा रुजू कई इलैया जमा तरफ सूरह लुक़मान तवज्जो कई तकलीद का वह मजहब दा अगर चाच अगर जमा तरफ था रुजू कई तो तासुगुर इमाम वनीफा रहमतुल्लाह रुजू चाहता के वाला बजतियाती मसाइल कि शैतान तक अल्लाह रसूल था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक शाफी मालिक अहमद रहमहुमुल्लाह नुमुदीबीन इल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुजतहिदीन हु कना वाई कना हु कना चलो ये खबर दो इस्तिलाल तबराश पदी आयात की वत तबे से गदा अमरदा पदी आयात की वत तबे से गदा अमरदा और अमर राजी द वजूब द पारा सुगरा द आयात शो कुबरा इस्तिलाल शो जब पदी आयात की से वत तबे से गदा अमरदा और अमर राजी द वजूब द पारा कल शरीरी खिलाफ करी न मौजूद नहीं वैसे नतीजा रहो बास मालूम शो तकलीद वो शोई देखिए आसान दे परुन में अंदर तफहीली न भूलिए बोला से आसान दे बोला से मुश्किल न लगी दलाल दिली के लिए तो जो के बात जेउजी तलाड़ बयान नफस हुआ गैर मुक़ल्लिद पास से दो मां तो कुरान के इमाम मुनीफ़ रहमतुल्लाह नो मोखाया और तो खर इमाम मुनीफ़ रहमतुल्लाह नो दर वखे मेलाओ और तो दरखे में दर तलक सबर वक दे मेरा जो संग रखै नमोते तलब यो साथी
دغه سره شعیب علی السلام د قوم کار باندې کې ویل للمطففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوون واذا كالوا وزنهم يخسرون دا ورکولو دا غستو تلو په باندې بری ویل صحیح ده. ما ورته وی ما نه مطالبه ستاده چې امام ورفره مولا نوم وخایا. ما ورته زدر تر تمهید پته وروي. ما ورته لوس مسبقین مونږ دیو کو د امام سے پسی ویلاو. ما ورته دلیل سو الورک مولا ورس الورک او مار راکین ذکر د جز مراد ته نقول علاقه مجاز مرسل 24 علاقو کې یو علاقه ده. ذکر د جز مراد ته نقول یعنی تاسو د جمع کوونکو سره جمع کوئ. ما ورته ټیک شو. ما درته وی مونږ دې 50 پسې وکړو مونږ دې وکړو احتشام مولوی سے پسې دلیل سره ورکعوا مع الراکعين. ما ته تقلید د چا کې زدر ته جواب وتبع سبیل من اناب الیا امام ابو حنیفه مولا منیب الی الله. باقی مخ کی سوال امام ابو حنیفه مولا نوم ما ته وخایا. ما ورته مولوی سے ورکعوا مع الراکعين کی طرح احتشام مولوی سے نوم وخایا وتبع سبیل من اناب کی بجر امام ابو حنیفه مولا نوم وخایا. دل کا بدل کی خبره ختم شي نو اوس کته نوم نشه خو ده بیا مانو نوم ولې غواړي کته باغی سره نه مشرک کیږي بیا زبده سره ولې مشرک شو یو خبره. او دویم اصل خبره ده قرآن مونږ ته حکم وکړو ورکو مار راکید اوس دا به مونږ ته مشاهده راخی چې کوم امام په شرایط او امامت باندې بوره زب سه مونږ وکم. قرآن حکم وکړو وتبع سبیل من اناب الیا. اوس به دا مونږ ته مشاهده راخی دا به مونږ ته نقل راخی چې کوم یو امام مجتهد دغه سی وو چې هغه شرایطو دغه مذهب تدوین شوی په شرایطو دا اجتهاد باندې هغه پورو دغه مونږه تقلید وکړو. هغه دغه سلوري امامان دي وپات کی اوس کې خامخا د نوم اصرار کېتا مذهب امام منفر مولا نوم په ژوند کې یو ځل تقلید کوم زما د تقلید د ژوند او ژوندۍ سره تعلق ستې یو ځل له او ته ورځي 15 امامانو بس منځونه کنه به ور 15 امامانو نوم ماته قران کې خیر قران نه ډکشنری او رجستر جوړ کې بیا دلته یو بل ځکه هم پر حساب وروډ باندې یو لک راغی ماته لوي زمونږ امام چې وابي دی په مونږ ته وای وای ما ته وای چې تعالی د خپل امام ورې پرې مولا د مور نوم درځي امرته شنه ویل چې به تقلید ولیکي امرته دا کوم رګه خبره مورته دي کوم مولوی چې تاسو امام نه مورته در مور نوم درځي ویل نه نو هوټل ته بسری به مونږ څنګه کیږي زدا چې قبخلو خبرې کوي مناسب راځي. دلیل نمبر 4 دغه تفصیل درته لیکل شوی دی ښا. دلیل نمبر 4 فصلوا علی ذکر تپوس کوي د اهل ذکر نام فاسالوا اهل ذکر سوال کوي د مجتهدینو ان کنتم لا تعلمون که تاسو مجتهدین نه حاصل ترجمه به دا وکړو فاسالوا تقلید کوي تاسو اهل الذکر ته مجتهدین ان کنتم لا تعلمون که تاسو مجتهدین نه. دی آیات کې مناسب تاسو صغرا زمونږ دغه آیات شو کبرا زمونږ استدلال شو. دی آیات کې صغرا امر راغلی د فاسالوا او امر راځي د وجوب د پر کله چې د خلاف قرینه موجوده نه نو دینه معلومه شو نتیجه را دینه معلومه شو چې د مجتهد تقلید واجب دی. د مجتهد تقلید واجب دی. دې کې مناسب یو خبر ادا ده د فاسالو دلته دوه درې حواله به نقل کړم خو تاسو کې سیف المناظر کې وګورئ پاکي دوه قسمه حواله مو نقل کړي. یو د اهل حق شاغوی وي د سوال کولو نه مراد تقلید دی او دویم د غیر مقلدو مشرانو لکه شیخ الکل فی الکل د غیر مقلدو میا نظیر حسین دیلوی معیار الحق کې لیکي دلته سوال کولو نه مراد تقلید دی. ابن قیم هم لیکلی د سوال کولو نه مراد تقلید دی. د حواله سیف المناظر کې په تفصیل مو نقل کړي د آیات دلان دي ګورئ. دې نه معلومه شو چې غیر مجتهد باندې مجتهد تقلید واجب دی. دغه چې فسالو صغرا امر د وجوب د پاره راځي. امام رازی دې آیات دلانی تفصیل کړ تفسیر کې ور جلسات 211 او د تقلید وجوب باندې دې استدلال کړي. درګي علامه الوسری دې نه استدلال کړي. روح المانی جلد 847 48 معیار الحق 74 کې غیر مقلد میا نظیر حسین دیلوی هم لیکي چې دې نه مراد تقلید دی. اقامت المیزان 729 کې غیر 69 کې غیر مقلد هم نقل کوي چې نه مراد تقلید دی. ودور الاهله کې نواب صدیق حسن خان عملی کی اعلام الموقعین کی جلد 1419 کی عملی کی جدینا سوال نمراد کول څه ده د تقلید حقیقت شیخ امین الله ټول لیکلی ضابطه. نواب صدیق حسن خان لیکي اعتبار عموم د لفظ لري خصوص د سبب لره نوی چنانچہ یہ بات اصول میں طے ہو چکی ہے جسے
حوالجات په دې باندې چې اعتبار عموم د لفظ لري خصوص د واقع لره نوي. نیل الاوتار جلد 269 قاضی شوکانی کتاب الام، امام شافعی رحمہ اللہ کتاب الام جلد 541، بدائع الفوائد ابن قیم جلد 316، تفسیر اتقان جلد 1 صفحہ نمبر 74. توجہ وکړئ ماته. اولنې اعتراض په دې آیات دا دی باستدلال ویره دغه د کتاب مبارک نازل شوی و، یهود مبارک نازل شوی، تاسو يهودي چرته نه تقلید ثابت وای. نو موږ جواب دار توجه مناسب، موږ جواب دار اعتبار عموم د لفظ لري خصوص د واقع لره دا بند کوي مړه ما ته بکې نشته تاسو ته غوښته ده. اعتبار عموم د لفظ لري خصوص د واقع لره، لہذا د اعتراض د جب کې کېده ورته وای. تاسو هر آیت به چا په باندې کې نازل شوی اکثر آیتونه مشرکین مکه بر بوتانو عبارت کې ونول آیاتونه راغله، غیر الله ته غیبانه आवाज کې آیاتونه راغله. نو سوې وسمږه خاص کړو وي سره ضابطه مخې ویلا. ٹھیک شو، توجه وکړئ. دویم اعتراض پیدا دی وی خاص سوال کې ول تقلید دی. جی بالکل تقلید دی. و بیا خو بل ذکر راځي سل بني اسرائیل، نبی علیہ السلام ته الله وی تاسو کړه بني اسرائیل را نعوذ بالله، نبی علیہ السلام د بني اسرائیل مقلد شو. نبی علیہ السلام بني اسرائیل مقلد شو. موږ وینا جواب دار سوال کول په دوه قسمه وي. یو سوال دی په اجتهادي مسائلو کې د غیر مجتهد د فرد مجتهد نه په وخت د لا علمي کې، یو سوال دی د غیر مجتهد د فرد مجتهد نه په وخت د لا علمي کې په اجتهادي مسائلو کې دته ویل کېږي تقلید، دته ویل کېږي وایي کنه دته ویل کېږي. یو سوال دی د خصم د خاموش کولو د لپاره په تور د الزام په غیر اجتهادي مسائلو کې، یو سوال دی د غیر اجتهادي مسائلو کې د خصم د خاموش کولو لپاره دا تقلید نه لري. هر چې دا آیات دی په دې کې په اجتهادي مسائلو کې په وخت د لا علمي کې سوال کولو حکم دی، او هر چې هغه آیات ته تاسو چې پیش کوي التا په غیر اجتهادي مسائلو اجتهادي نه هغه منسوسي دي، التر خصم د خاموش کولو لپاره سوال لري. ولی په سورې بقره کې الله رب الجل ټول انعامات ذکر نه کړل چې په دې باندې سلام دا انعام کړی دا دلته ورته سل بني اسرائیل کما تینا ومنات مر دیونه تاسو خو کې څومره نعمتونه مورته ور کړی څومره نخې مور تر لګلې به نه منی دیو. مونږ یو چاته شل بیرې مرته خبره نه ده کړې، په دې مطلب دا چې کړي مرته خو دغه د جبې نه بندولو لپاره د خصم د خاموش کولو لپاره. ټیک ده په دې پوه شوي د سیب المناظر کې شته. ښه دریم نمبر اعتراض دار و یره مناسب که سوال کول تقلید شي نو تاسو غیر امام منفر مولا تقلید نه کوئ، تاسو خپل جماعت د مولا تقلید کوئ. بیا ولی زما امیته چې مسله پیښ شي دلته ما تراشي جمعات مولوی صاحب تراشي وای مولوی صاحب دا مسله ته پیښ سهل نه مونږ ته مسله پیښ دارالعلوم کراچۍ سره بیته وګم بنوري ټاون سره بیته وګم دلته مفتی صاحب قمر صاحب سره بیته وګ صدر سره بیته وګ اوس ګوره نو مونږ اوس تاسو ته دیو نه کو تاسو غری امام منفر مولانا نه کو نو تاسو غره دیو مقلدین شوي بیا نو مونږ جواب ته توجه مونږ وایو کنه دا زما می چې راځي ماته زبدي کې صرف ناخیل یم کما ته مسله را یاد ورته ویم کما نه تاسو کې چې دلیل سره زوتن چې امام منفر مولا د فقہ پلان کې کتاب شامل کړي دي هدايه لیکلي وغیرہ وغیرہ او کراته نو یاد زبورته چې کتاب وګورم به دروخه نو زه بس ګورم د امام منفر مولا د فقہ کتاب وګورم ته جواب ورو نو گویا زبګي بمنس کې صرف ناخیل شوم زبګي بمنس کې صرف نوٹ دغه مسلې ته پوز د چا نه شو امام منفر مولانا هر چې غیر مقلد د چې امیر راځي نو غیر مقلد داودار چې په خپل د قران سنت د مسله خلم اجتهاد کو نو چې د اجتهاد کو امیر راغی درنه تاسو کو نو دا مقلد د خپل امام شو مقلد د چا شو ٹھیک شو جواب پوه شوي کنه پوه شوي سو سوال اعتراضات شو درې شو سلورم اعتراض دا ده توجه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وحی کنه یار بالبينات یاره تقلید کوي خو په دلیل سره به دلیل چا تقلید نه کوي په دلیل سره په آیات کې بخبل بالبينات والزبر راغله هم یو جواب ده چې دا آیات یو ځای سوال سمجھ باره کې راغله ده الته بالبينات والزبر مخکې آیات کې شته متصل آیات کې ورپسې او دویم ځای په ولسمه فارق راغلی الته سره بالبينات والزبر نشته چلو زمونږ استدلال د ولسمه فارق آیات نه اعتراض ختم
دویم جواب د بالبينات او زبور تعلق د ما ارسلنا سره ده. مونږ چې څومره انبیاء کرام لېږلي دي په دلایل سره لېږلي، دلایل معجزات هم ورته ورکړي دي. فاسألوا سره د دې تعلق. دریم جواب دا ده یو امید هغه په مسله نه پوهیږي او په دلیل څه پوهیږي. اته که تا مسله غلطه مورو خدله مسله غلطه عمل کې تر صحیح او د غلطي پته نه لګي، نو ست دلیل څه پته ورته ولګي. سلورم جواب دا ده مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابي شيبه، کتاب الاسار وغیرہ وغیرہ، پدې کې صحابه کرام او تابعین 36000 فتاوجات دي. څومره؟ پدې 36000 فتاوجاتو کې سائل د مسلې تبوس کړي د پدې دلیل مطالبه نه کړي. مجتهد صحابي هغه ته جواب ورکړي، دلیل ورته په نه دی بیان کړی. نو موږ وایو دا هغه صحابه کرام او تابعین مبارک چې تاسو سو کمی د دې آیات په مخالفت حق په موږ ولګوي. شو جوابات شو ورسېدې کنه به پوه شوي. بیا بل اعتراض کې پنځم و یاره مولا ان کنتم لا تعلمون، تاسو تقلید کوئ خو تاسو عالمان نه علم درته نه، نو تاسو غمولیان نه مدرسو کې علم تیر کړل، وخت تیر کړل، نو تاسو ولې تقلید کوئ؟ ورته شکر دې زغو دی ومنه لمه خو لګ ما خیراش امام منیفر مولا به ومني ان شاء الله. دویم دا ده دلته دا کله چې ګوره تاسو دا قاعده ویلې ده شای چې مطلق ذکر شي دغه انصراف پر دی کامل ته کیږي. هغه مولا ته بره ګوره شمول بره ګوره شای چې مطلق ذکر شي دغه نه مراد صحیح فردی کامل، او د عالم فردی کامل څوک دی؟ مجتهد او فقيه دی. د عالم فردی کامل څوک دی؟ مجتهد دی. نو دینه مراد څوک شو؟ بیا به اعتراض کوي لکه سوال خو ژوندونه کې امام منیفر مولا دنیا نه تللی دی، نو مو امام منیفر مولا تللی دی خو هغه علم ژوندی دی کتابونو کې دی، اوس د هغې نه ناقلین شته دی هغې ته جواب ده. مفتی چې وایي مفتی صاحب نو مفتی خو اصل کې مجتهد ته ویلی کېږي، خو په مجازي معنی سره دته مجتهد وایي. مفتی په مجازي معنی سره دته مفتی وایي. مفتی هغه چاته نن سبا وایي چې هغه د مجتهد زمړه چې هغه د فقه متون د هغه تفصیلات په هغې باندې پوهه وي، اهلیت لري چې هغې نه چاته جواب ورکړي، مسلې حل راوباسي، دته ویل کېږي مفتی. ورسېدی په دې پوه شوي یې که نه؟ په سیف المناظر کې به دې تفصیل سره دی انشاءالله. پنځم دلیل وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اور کله چې راشي دیو ته یو امر د امن متعلق یری متعلق اذاو به، نو دیو خورې هغې لره ولو ردو کدی واپس کړی وی دی لره الی الرسول رسول ته، وإلى أولي الأمر منهم، یا اولی الامر تر دیو نه علمه الذین، نو خامخا معلومه کړي به دا هغه کسانو یستنبطونه منه چې استنباط کوونکي دي دیونه. دی آیات کې اولی الامر هغه حضرات ته ویل شوي دي چې باو کې استنباط او اجتهاد ماده موجوده وي د دې لپاره چې ضرورت په وخت کې د جزئیات او اصول طرف ته غیر منسوسی مسائل منسوسی طرف ته واپس کې حکم تلاش کی، او دا کار صرف د فقها او مجتهدینو دی. استدلال امام ابوبکر جساس رضی الله عنه فرمایي دې آیت نسو مسائل ظاهر شو، نمبر 1 پیشامده مسائلو کې چې قرآن او حدیث کې نشته صراحتن، او مجتهدینو باندې استنباط لازم دی. او دویمه مسله دا معلومه شو منها ان اللامی علیه تقلید العلماء، او دویمه خبره دا ثابت چې بهشکه عامي په د باندې تقلید د علماء واجب دی په احکام الحوادث، په پیشامده مسائلو کې احکام القرآن جلد 2 صفحه نمبر 215، تفسیر حقانی د دې آیت تلاندې استدلال ذکر جلد 5 صفحه نمبر 25، اصول سرخسی جلد 2 صفحه نمبر 139. دې آیت ته تاسو واپس وګورئ. دې آیات کې د اولی الامر تفسیر په العالمه الذین یستنبطونه منهم سره کړی دی، او د اجتهاد تفصیل په استنباط سره کړی دی. مجتهد چې اجتهاد وکړي کوم شی حاصل شي نو هغې ته ویل کېږي فقه، هغې ته څه ویل کېږي؟ هغه مسایلو ته څه ویل کېږي؟ فقه. معرفة النفس ما لها وما عليها الى اخره. ګورې مناسب د استنباط معنا ده د ځمکې د لاندې کومې پټې اوبه دي دا راښکاره کول. اوس تاسو ګورئ په دې آیات کې د فقه تشبیه د کوی د اوبو سره ورغله، وایي په دې آیات کې د فقه تشبیه څه سره ورغله؟ یار دې کې وجه سوا یو وجه دا وه، ګوره ته چې کوی اوباسې ماهر راولې ته وګوره اوبه کوم ځای کې تللي دي، په دې کې اوبه شته په دې کې نشته، په دې ماهرین پوهېږي هر څوک پې
یو دې ته اشاره شو څنګه چې دا اوبار څوک نشي معلوموله دغه څه فقهي مسائل اجتهادي مسائل د هر څه ډیر اوستل در چا کار دا مجتهدینو کار دی. دوی د اوبو خالق څوک دی؟ څوک دی؟ ښکار کوونکی ظاهرونکی څوک دی؟ وایي څوک دی؟ ماهر. دغه سي د فقهي مسائلو د دې خالق مجتهد نه دی، هغه صرف ظاهرونکی دی. دې وجه مجتهد اعلان کې القياس مظهر لا مثبت، قياس ظاهرونکی ثابتونکی. پوه شئ؟ نمبر 3 دې خبرې ته اشاره ده چې څنګه بغیر د اوبو نه انساني ژوند او ژوندۍ نه تیریږي انساني ژوند بغیر د اوبو نه، دغه سي بغیر د فقه نه اسلامي او شرعي ژوند او ژوندۍ نه تیریږي. پیدایش نه واغله تر قبر پورې سړی محتاج فقهي مسائل ته. څلورم دې ته اشاره ده دې آیات کې الله په دینی معاملاتو کې د اجتهاد په شرعي مسائلو کې د اجتهاد حق دوه هستو ته ورکړل چې یو پیغمبر دی او بل مجتهد دی. دویمو هر چاته حق. لکه تاسو ګورئ اصول طب د طب کتابونو د طب په فن او په باب کې د تحقیق حق صرف ډاکټر ته هر چاته نه دی. دغه سي په شرعي اجتهادي مسایلو کې د تحقیق حق صرف مجتهد ته هر چاته. آیات نسلور خبري ثابت شوی دا بیا دي ان شاء الله. شپږم دلیل فلولا نفر من كل فرقه منهم، په جلدی سره په صورت سره ولې نه دی وتلی د هرې فرقې د هر ډلې جماعت د دیونه طائفتون د هر ډلې د دیونه یو جماعت. د طائفه اطلاق په یو قسم کېږي او په جماعت باندې کېږي. بره به موږ حواله نقل کړی دي اور الانوار 170 182 الله ليتفقهوا في الدين. د سره پاره وزلی تفقهوا فی الدین نه پر چې فقات حاصل کی بدین کې په حاصل کی بدین کې ولینذروا قومهم او چې وېره قوم خپل اداره جوړلیم کله چې واپس یو تعالی یذر آیات کې تاسو ګورئ ولینذروا وای ولینذروا قومهم. تاسو چې کله مولیات چې خپل کلی تلار شل تکارو کوي خپل قوم اولنې حق درې آیات معلومه شو ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلهم. دیم پکې دا معلوم د هر فن د پر افراد پکار دي. مونږه ته مرګره کې مولا د خال له به ما سره ګرځیدل او زما یو بیان او غیر ورېدل او ته یاد کړو تقلید او اجتهاد او دې ظالم چې وبې په مقبره کې ودرې دوم دا بیان به کو جمعه کې به هم دا کو واده کې به هم دا هر سیس کې به دا کو. انته په جنازه کې دا کړو نو بس بیا مناظره جوړه شو د ما سره به ته وکړه. مونږ باغ وخت خپل ځله کې کار کوو. نو غیر مقلد خیال دا و چې را پس دا ساده مولا دې سره مناظره یې خوا نو ما ته اطلاع وکړه ماته چې دراشه مونږ ته تیارې وکړو ته جمعه ورځ یو غلطه زمونږ د اسلام دره ورته وي دی آیا سره طرف ته نو په دې کې یو کله و پاس په دې کې و مونږ راغلو وخت نه غیر مقلد زه پیژاندم دیو جرانه نه وتا شپږو کسان راغله کتابونو سره او چې دیو د سره زولیدم بس یو واغځي تلاړو بلاغځي ته یو ځکه مې کتابونه شاته ګورته کې خدای له کولی اورته کې دوی مخې ته کنه ما ته یو ته زمونږ نه ولې نه خلارېږي یار بس هر زیاده تر رسیدلې ما ته چرته jihad د لاړ شه چرته د سلیماګانی باندې کا چرته فلمونه خلک ګوري دا بلکې مستا مونږ په سره غستره نو ما ورته ما ته خدای وایي چې د jihad لمزه ما ته خدای درته وایي ما ورته لاو آیات مورته فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوم الله ټول jihad ته مزي سو کسان پاتې هم شي چې تاسو غوډه مردارانو مقابله وکړي خلک گمراه کوي دلته سړي ډوره بوس بر لغه مناظره ونکړه پلانجي سره خبر ختم کړه خو به چې کوم غیر مقلد لانجه جوړ کړي ولا قای هغه ته به توبه وستل عبد الغنی نو مې سعودي ته بدلو راند خمس د دې مر الله وبږي اضافي خبره استدلال بر وګوري پتہ اوس کې بعضی کسانو ر اجتهادي بصیرت حاصل اول ضروری دي چې عوام ته حلال او حرام وخی او عوام لره منل پکار دي او دې ته ویل شي تقلید معلومه شته یعنی ګوره الله په یوې طبقه باندې لازم کړه چې دی خپل کار وکي چې دا حلال او حرام علم دی او دا د مجتهد کار کې دی غیر مجتهد نه او په عوامو باندې لازم سکرل چې تاسو به هغه مجتهد خبره منئ ولینذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يذرون. نو وزد مجتهد اجتهاد کول یو ته حلال حرام ورخودل او دا امین منل دغه ته ویل کیږي
وای کنا تقلید ویل امام بکر جسات راځي د آیات باره کې فرمای او جبل حذر واجب کړی دی الله تعالی حذر به انذاریم بچ کېدل په انذار پیرول د دی والزم المنذرین او لازم کړی دی او الزم المنذرین او لازم کړی دی په منذرین باندې یعنی هغه چاته چیر ور کولای شي سیب واجب لازم کړی دی قبول قولهم قبل ولد قول د دی یعنی فرمانے سے منع کرنا واجب ہے ڈرانے کے ساتھ اور منذرین پر عمل کرنا اور منذرین پر عمل کرنا ان کے قول کو قبول کرنا واجب لازم ہے دل شمولا سے حدیث شروع کوم بسی داویه بسی سره د اعتراضات او جوابات چې بل کم دلیل ور سره مناسب پرونه اب ور سره یاد کې ان شاء الله پر به بیا ورو ها حدیث هم دومره نه وتا سوې بس ته